الله الرحمن الرحيم باب دې بیان حکم د منی ایا منی څنګه دا پاکه د کپړی سره تاسو ویلیو په منی کې اختلاف دی امام ابو حنیفه امام مالک رحمه الله دوی دا نجس ده او سر پر په دومره چې امام ابو حنیفه رحمه الله وایي تطهیر کې فرق کافي کیږي توچوي ویتوږي دا کافي کیږي پاکيږي دا یو روایت د امام احمد رحمه الله نه مراوي امام مالک رحمه الله وایي توچوي لمزوي نو خامخاوین دیبا فرق کافي کیږي نه توګل تلې کې کافي کیږي نه لیس رحمه الله وایي چې منی دا نجس ده خدا سے نجس ده کپو منی سره د منځ په نه عادت صلات نشته ده حسن بصری رحمه الله وی عادت صلات د منی نه نشته ده نه پجامه باندې و نشته ده او کدا منی په بدن باندې و نو به عادت صلات دا په باندې شته اگر کس تمره کم هم امام شافعی رحمه الله بعد ائمه هغه چې منی دا طاهره ده او دا پاکه همدارنګه مد علی رضی الله عنه مداربه د سعد بن ابي وقاص حضرت عائشہ رضی الله عنها دوی چې دا پاکه څوک چې قائل دي په نجاست باندې منی نجاسه ده دا غي د پاره هغه روایت د غسل چې راځي هغه دلیل څوک چې قائل دي په طهارت باندې هغه د پاره روایت د فرق دلیل دی ولې کدا پاکه نه وینو څوک بل پکې ولې کافي کېږي او امام شافعی مولا روایت د غسل نه دا جواب کوي چې دا کوم روایت کې غسل لاغله دي دا غسل محمول د استحباب باندې دا په تنزه باندې نظافت باندې معنا نه چې دا پاک کې به ښکاري مثال دا لکه لاړ یا د پدې چې نو خوش پرش دا په جامه باندې پرتی خنخ تاری چې خنخ تاریږي نو لہذا مطلب لګیږي نو هغه خو لری کا چې لری کې ماغه صفاح تاریږي خاصه تاریږي دا کوم منی د انسان تاسو ویلو باقي حیوانات منی د انسان نما سوا د سپي او د خنزیر راوهله د دینه چې کم متولد وي او د دینه چې دینه پیدا کیږي یا هغه حیوان نور حیوانات راوهله د دې د منی د سپي د خنزیر دا نجسه ده بلا خلاف دا نجسه د دینه ما سوا د نور حیوانات منی نو پاره کې درې مسلک دي یو دار چې دا طاهره د ماکول لحم که غیر ماکول لحم دویم قول دار چې دا نجسه دریم دار ماکول لحم طاهره ده او غیر ماکول لحم دا نجسه ده نو دغه اختلاف دا پکې دار راغلی و دې منی په دې ناغه باندې بعض روایت نن معلومي نو ته وایا بیا غینه دا مسله راوړي ایا رطوبت د چا د فرد ماهي ایا دا څنګه دی دا پاک دې کپلید دی نو په دې باندې حدیث نقل بعض استدلال پاک باندې ولې چې دا ظاهر چې دا دام طاهر نه ده پاک نه ده چا په طهارت باندې استدلال نه وایا وبما حسب يحيى بن يحيى قال ابن قارن قال ابن بكاء قال ان وشهد الايمان فقال أن اليوم السابع رضي الله عنه فقال عائشة إنما كان يجب أن رأيهم هغه چې منی ورته ټول جامه مومي ده کوم چې منی ده څه دې له مومي ده هغه ټول جامه مومي ده نو فإنه ضروري تحت حوله تكتب النبي ديوانين نضحت حوله نضحة ده استعمالي فصرف نضحت حوله وفواته وشعار كافرين شيئا فشيئا لقي وفواته ده معنى جنة مراد يا نضحة معنى ده غسل كررابي لك علامة كتابير رحمه الله لقد رأيتني فتاقي سرط أوسيني ما لرى أفرقه من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرقه ما مدلا بجامع پیغمبر علیہ السلام نفرقن ما توبل کتوبل سره په یصلی فيه نبی صلی الله علیه وسلم په مجامع کې دمو کولا ومن قال حدثنا قول حسن الحياة قال حدثنا جابر بن شهيد بن مسعود ومن ابو عائشة رضي الله عنها قال كنت اقول بقول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال حدثنا مولى بن قال حدثنا حمد بن زيد بن حتى قال حدثني ابو ابراهيم قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثني ابن عروه بن الذي قال حدثنا ابو بن شيبه قال حدثنا شيبه بن قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابو بكر المهدي بن المؤمن قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مسعود قال حدثني سعيد بن منصور كل هؤلاء إبراهيم عائشة رضي الله عنها في حد مني حد
دا ویل کېږي په لرګي سره یا نوک سره ګرولو ته ویل کېږي فی حد منی په ګرولو د منی کې من ثوب رسول الله سلام د نبی له صلوات والسلام د جامعنا دې ذکر کړه په شان د حدیث د خالد دابی معشرنا نوک سره وځي یا په لرګي باندې یو شی چې جنو دا وګورئ دې ته حد ویل نو وفي قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا نوح بن سليمان عن عائشة رضي الله عنها وفي قال حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير محمد بن رومي قال سألت سليمان بن عبد الله قال ان معي وقال رجل ايقولون الله بالله فقال سيدنا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول المدينه وهو يقول الى الله وفي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ما هي الزيادة قال حدثنا ابو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما عليكم بحال أن أمره حديث إلى حديث كما ابن بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ماليا وأخير الله وعطما في حديث ما قال الله دلتا د ابي زيدان في حديث بشان ابن بشر عليه في خان يغسل المني او ابن مبارك قول واحد لحد كنت اغسل من ثوب رسول الله سلام مقصد يوجد فرق في فرق وفي قال حدثنا عمرو بن جعفر بن حنفي وعن قال حدثنا ابو عبد الله بن عن ابي ذر الشهري قال ابي قال كنا من عائشه رضي الله عنها قلت نادر بن نادر بن مبارك شير دين نعماني معاذ باغبان من مسيام كولا من مسجد فاحتلمت في ثوبيا فغسلتهما في الماء لا دوال جامع مفوقو في منزلي فرأتني جارية من عائشة الذي أنها يبين وديولي لما فأخبرتها رتاشة فعثت إلي رتاشة الذي أنها ما تكت راولي غلا فقالت رتاشة ما حملك على ما صنعت بثوبك استشباعي سبتا باندي نكار دولي قال قلت ما وصل رأيت ما يرى النائم في منامه قالت رتاشة ولهل رأيت فيهما شيئا سبكي وقلت موض الله اسمه نولي لي قلت قال ذهل تشويل فلو رأيت شين غسلته لقد رأيتني بشكة وين ما لرى وإني ذشما لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توغل د شان د جامع د نبی اسلام نے یاوسن وچمه توغل به زفری بچابانی پر نوبانی ما توغلا نو کچیت دا نجس وے نو معنا دار نوبانی کدا نجس وے نبی رسول الله والسلام پر خدلنا او اکتفا وکړو غل باندې نه کېدلا دین چا استدلال نیولې ده او طهارت د رطوبت د فرض مرء باندې دي کې خلاف ده امام شافعي رحمه مولا هغه مشهور مذهب دی او نور وایي چې جنو دا ناغه رطوبت د فرض مرء دا طاهر ده ولیکن تو وینا دا طاهر نه دي چې جنو دا نجس ده دا نجس ده وہ دینه معلومی چې نبی رسول الله والسلام په حق کې صحابه کرام نور دی محترم کې دي شي او نبی رسول الله په حق کې نو احتلام دا نشي کېدل ځکه احتلام دا من تلاعب الشیطان بالنائمی نو منی چې د نبی رسول الله والسلام جامع باندې و دا د احتلام د وجه نه و دا د جماع د وجه نه د دینه معلومی چې منی چې کوم ځای باندې رطوبت د فرد مرئی او کدا رطوبت نجس وې نو دی باندې د منون نجس دله نبی رسول الله په ولې پر خدله نبی رسول الله په اکتفا په فرق باندې ولې معلومه شو چې دا د کچ احتلام په حق د نبی رسول الله کې نشي کېدل دا منی دا د جماع د وجنه خصوص قائل دی په دی باندې چې رطوبت د فرد مرئی دا نجس ده نو غیدا وی ګورا دا احتلام دا من تلاعب الشیطان بلکې احتلام دا جائز دی د نبی رسول الله والسلام هم کې دي خو نبی رسول الله چې محتلم کیږي دا من تلاعب الشیطان نه دی بلکې دا فیض زیادت منی دی چې دا په یو وخت کې دا او یا دا هغه منی دا چې تم وتی په مقدماتو د جماع باندې هغه اوردیږي او هغه چې جن په جامه باندې هغه اوردیږي خطا شي اوردی دغه ته مراد ده اگر که په هغه پیغمبر اسلام تعالی انکار وکړي چې اسلام سره کې دي انبیاء علیه السلام باندې هغه احتلام دا سره راځي نه
نو په دې کې خلاف دی نو سووي دا پاک دی سووي پلید دی او ما هو الاحتیاط دا دی چې رطوبت د فرد مرئ نو دا نه دی باب دې په بیان د نجاست د دم کې او کیفیت د چا کې د غسل کې نجاست د دم او کیفیت د چا د غسل کې چې وینا دا اورسیږي جامع ته بدن ته دا بسنګ وی وایا او بما حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا ابن قال حدثنا هشام بن عروه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عن سعيد قال حدثنا فاطمه بن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم جامع ولسبين وترسيه سبقي بني سلام قال النبي صلى الله عليه وسلم تحته توغي بدلرا ثم تقرسه ناغین بعد تقرسه مگی بدلرا فاطراف دکتو باندې چې دې کم چند منی سره دا نو تقرسه مگی بدلرا بالماء فوبانه تحته غره بدلرا پلګي باندې پنور باندې ثم فصل دینا تقرسه نو بیب مگی دلرا بالماء فوبانه ثم تنزعه بیب وینځ دلرا غسل خفیف بکې ثم تقل فی ماغه نبات بمون کې پټا کې پدی جامه کې یوزل وګره بيد اطراف د ګوتو باندې دا ویندې دینه معلومیږي چې دا وینه دا نجس دا پدی باندې اجماع دا او بل ازالت نجس کې حدث شرط نه دی یا یوزل یا دوزل یا درېدل دا وینه عدد په شرط نه دی بلکې انقاصا کېږي دا محل پاک وینه جامع تر دې دا محل پاک چې محل پاک شو اگر د جرم شی دی وینه دا خاص نه دی خوشی دی جامع بدن تر دې چې هغه لاړه نو دا دې دا پاکي نو معلومه شو واجب ازاله د نجاست دا انقاذ محل دی چې ته نجاست حکمي وي تر باندې مونږ دي لګي لکه بول شي لکه شراب شو نو وغیرہ وغیرہ نو دا ویندي نو لیکن که یو ځل وستا یقین را پاک شو او دویم دریم ځل ویندي نو دا مستحب دی ذکر نبی صلی الله علیه وسلم اذا استيقظ احدهم من منام فلا يمسده الته حکم درې ځل لاغره دي نجاست عینی وي دا د خطر باندې ښکاری هغه کې ازاله د عین نجاست وکړي هغه بلری کې الا ما يشق ازالتها تاسو کې کتابونو کې ویلي دي شرط دار او کوم ازاله سخت ونه کېدل یا لکه سپینه جامه باندې چې وینه ولګي او هغه باندې پاتې شي دا ډېر په تکلیف مشکل باندې ولګي کېږي اثارونو کې خرچي چې دم رفیږي چې دا بالکل مکمل لري کې باندې جامې نه جامش دیږي یا لکه د پترلی خوشي هغه جامې ته ورسېږي فاروي دي هغه چې دینو غیا خورلې دا او هغه چې دینو داسې سيزونه خورلې چې ګیړې وته نرم کړي دا او هغه سپینې جامې د ملاسه ته ورسېل ناغي پاکول الا ماشاءالله دې سخوي دې ګرامي پاکيږي نه نو البته ازاله د عین مکوا کنه لري کېدل او صابون خپل وخت باندې وکا هغه اثر په باندې معلومه دي نو دیم جامه پاتې وای وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابن نبي قال حدثنا ربان قال قال الرجل قال قال نحو النبي قال انما يقولون اسمع المحارب يقولون من يقولون لآل النبي حديث يحيى بن سعيد قالوا ذلك على ثلاثه قول وجود اتباع باب دې په بیان دلیل په نجاست د بول باندې چې بول نجسي باب دې په بیان د وجوب د استمرار د چانه نجاست البولنا بول نه بزان ساتي دا واجب دی بول نه بزان ساتي په قدر د وسه باندې نو معنا دا بول دا څنګه د باندې وکي چې ته ولګي دا کینی او خو په ترتیب باندې ستا بدن بچي جامه دې بچي لکه شریعت دا وایي چې په نرم ځای کې صفا دې کې نرم صفا دا معنا چې پوز دیوي نرم دیوي دا څه ځای کې ته وکړه ستانو بدن ته نه ولدا نه چې فلا کې روان ماشوم په شان د تراویح کې بوله خوشي کې او کته دې خو باندې کته رواني لکه باندې تیلو په شان دا موجب د عذاب خبر دی دې بعد فین عامه عذاب الخبر منه حدیث کې داوی ذکر زمونږ شریعت دې اهتمام کړی بولی وسنګ کې لری بځي التبکینی ناس زین ودریږي وا ودریږي ودا طریقې باندې چې راشات بولی د روانې دي سودی ووم نیویني دیوال ته بودريږي ونه ته بودريږي دا نه چې صحرا بیابان بودريږي او لاسونه کولاوني په شروع د خوشي کې خل رواني خل نیویني ګوري شریعت دې نه منع دا چې بول دا باندې کې ځکه ډيري وی التبوري کان تبوري ځکه غایب منحقق کته دې ویلي کې کته دې ته وردا
الثلاثه د کبار کتان دا وی د پلس لش کې دي ځنی ګو د فنو موږ ته طالب هغه د پلس مې د پرې خو د لوټي میدان سره واغ صدر کې واچول وانا که سکه یاره ودا دا کسی ما ته فن نه راځي وې چې ترڅو لا نه شو او د لمن په یو غره روانو ما به بوله فن نه راځي چې دې ځبانه لمن روانو پر وګ باندې ما ته فن نه راځي او دا چې سړی کوي دا وسه کوي کته دې ته وځي مثال غني په دې ځل تلاشه بار دا دیوال دې ونه دا نو دې کې دې ته وځي شریعت دې اهتمام کوي بولو نه ځانم ساتي او د ځان ساتلو سره د دې اهتمام بکې چې تاسو غونې ویني نبی رسول الله چې کوم طریقه د لری تلل هغه استعماله خو لیکن شپې نه ورځې څومره لری تلل شي ازنه شپې باندې نه وځي شریعت دا و چې لری دا لری لا شو چې جن انګار کې په لاړ شه به ته راځي موبایل هم درنه خلواهلي پیسې هم درنه واخلي لار کې خروشلي دغه وخت چې خطرې بیا بلری نه دی بلکې دی هایا وفي قال حدثنا مسلم بن محمد بن علي بن الله بن وعلى الصلاه والسلام قال حدثنا رسول الله قال حدثنا عمر قال سيدنا الله بن حمد وحكيم مسعود عليه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما خبردار ان انه ما دي دوار چې يعذبان دي دوار تعذاب ملاوي وما يعذبان في كبير دي تعذاب نے ملاوی کی سلوی گناہ کی سلوی گناہ اما احدما فکان یمشي بالنميمه اصدا یو چې دی بترن کول په شغل پوری باندې دی باندې امامت کولا واما الاخر ذا فکان لا يكثر من بوله ځان به د بولون تاتلا نو ځان به د بولون تاتلا نو قال نو دا غوي امیا باقی فدعا نبی اسلام بحسیب رب یو څنګه نبی رسول الله سلام راوخلا عصیب هغه څنګه راوخلا د کجوري رب لم دوا فشقوا الاثنين پیغمبر اسلام چې لیکل دوه ثم غرس على هذا واحد وعلى هذا واحد یوی په یو قبر باندې نه الله ربله بقول قربان ثم قال في نبی اسلام لعله قائم ان يخفف عنهما ما لم يبقى چې الله تخفيف د ذرا نرا او ترسو پوری چې داوت شوی نبی رسول الله دا دوه لیکلا دا یو نمیمت نقل د کلام کی بعض په جهاد د فساد باندې یو نقل د کلام بعض په جهاد د اصلاح باندې دو خلق صلح کې نو خبر نقل کې بیا او په حق لري خوینا کوي او ډېر خوینا کې تا د دې ذل نظر باندې ګوري عزت نظر باندې تا ته ګوري دا خبر نقل کې یو په جهاد د فساد باندې هغه وایي چې نو د دې سره ګورما او مخه ته راغله نو به د نقل کار ور سره نه کوما او یو بل ته خبره نه کوي په مابین کې دښمنی واقع کې په مابین کې بدبینی واقع نامامتي شیطانی کې فساد واقع کوي او دا بل لا یستتر من بوله دې د بول نزان نساتلا دې حدیث کې ان پیغمبر اسلام فرمایي يعذبان وما يعذبان في كبير دې تسلو یا ګناه کې سعادت نه ملاويږي او الامام بخاری رحمه الله وما يعذبان في كبير او وانه لكبير لکبیر نو د دې دوه په مابین کې وما يعذبان في كبير ومعنا در دې عذاب نه ملاويږي په سلو یو ګناه کې معنا دا چې معنا ليس بكبير د دې په ګمان کې دوه ګمانونو کې دا سلو یو ګناه نه وا نه مامت مو سلو یو ګناه نه کاردلا او بول نزان نه ساتنه مو سلو یو ګناه نه کاردلا یا وما يعذبان في كبير نو ليس بكبير ترفو علیهما دا سلو یا خبر نو په دی باندې دې په فضل دا څه مشکل نه وا او دا څه تکلیف ورکنو چې یو نمامت پر کې یوم دارنګ بوله نه ځان ساتره دا سلو یا خبر نه وا نو سبب دې چې دا دواړه بلا انه لکبیر دا دواړه دوی ګناونه دي یو ځان د بوله نه ساتي چې بوله نه ساتي نو بوله نه ځان ساتي نو مونږ دې نه کیږي چې مونږ دې پر خودل نه ګناه کبیره شوا او دویم نمامت صاحب الفساد دا من اقبح القبائح ده او خاص کر چې څه کو لګيږي چې دینو دوه کسانو په مابین کې چې هغه فساد واقع کې د کده دې ځاړي فسادونه ودی نه پړيږي دوه کسانو کې بدبینی راړه دا خاندان چې دې کې لیکو تور دي یا محلي تور دي بیا قوم تور دي لوی فساد د دینه واقع کېږي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لم دلخ تراوا سره د خبر باندې کې خدلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال شفاعت وکړو نبی علیہ السلام شفاعت
دا دولم دی لخت کې خولې به تر سوچ چې شوی نیوي نو دغه وخت پورې ودی بنا الله عذاب پورته کوي دا ولی یا خو نبی رسول الله چې دا د یو لخت راواخله دوه ځکړه یو قبر کې نو له بل قبر باندې نبی رسول الله سوال صفات وکړ نبی رسول الله دا سوال قبول شو تر دی وخت پورې چې تر سو پورې دا دواړه و چې شوی نیوي دی وخت پورې دا سوال د پیغمبر اسلام دا قبول شو یا نبی رسول الله الله نه سوال کو نام تک مو دی عمره یا الله تر سو پورې جدا و چې نه عذاب نه پورته کی یو دریم دا چې دلته د الله دا ونه چې دنو په قبر باندې ولاړ دا تسبیح وای دا غي په تسبیح باندې برکت باندې الله تبارک وتعالى د دې عذاب تا پورته کړیو او یادې هغه تسبیح نه وای ځکه ونه چې و چشون هغه ملشوا دیګه چې ما تشون هغه ملشوا او چې لمدوی هغه سناوي من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم معنا من حي نشته یو حي دا یو ژوندن د سر نشته هغه تسبیح نه وای حیات د هر یو شی دغه موافق یعنی حیات وی حیات د غیا دار چې تاسو هو څه شي نه حیات د کانی دار چې تاسو مات شي نه چې کانه ماچو دام شو ونه چې و چشونو دام ملشوا دا ملشوا د دې حدیث نه یو اثبات د عذاب قبر معلومیږي ځکه اهل سنت والجماعت دا عقیده را چې عذاب القبر حق خلاف ثابت دي معتزله ولا ځکه معتزله دا ذات عظیم او لوی چې د فرقه مبتدعه او کې معتزله دي ځکه هغه دا وایي چې کوم شی د حق نه خلاف یا غو منکر دي پرې فرات نه مني عذاب نه مني جنت او دوزخ په حال وجود نه لري نه مني اټول د اعمال وزن د اعمال نه مني حساب کتاب چې نه مني اعمال څنګه تل کې یا څه چې ته مني چې انسان اعمال د فلک وخت چې نه دا او تللی شي دا چې تکي دا معتزله وي لیکن دې نه ثابتېږي او امدارنګ نجاست د چا د ابوالو چې بول چې نه دا نه جنت دي او امدارنګ اشاره ده نمیمت تا چې چغل خوري کول یو خبره پر تنقل کول په طریقې د فساد باندې یو د اسلام باندې دا چې یو سره راوي چې پلاني سړي سره ګورما پلاني سړي وجنما پلاني سړي سبب تاوان رسومت او تورشي او ورلان تا په حق کې ذات خبرې کې ځان تا دا خیر فائدہ دا نصيحت دی یو جهاد ته فساد دار چې دوه کسان په جنگ واچي یو ته خبره کې او بل څه کې او استا په حق کې ذات بل ذات هغه په میان کې حق کې نو دغه ته نه میمت ویل کې دا غونه کبیره ده ومن بعد حدثني احمد بن يوسف قال حدثنا وقال حدثنا ابو بكر سليمان بن عمرو بن عبد الله وقال الاخر لا يشكر في قول عبد القوي کتاب خیر کتاب بیان حیث کے بعد بیان مباشرت د حیث فوق الادار چې دا نصير مباشرت د حیث سره چې نو دا جائز ده دا روا ده او دا جائز ده ومن بعد حدثنا وقال شباب بن محمد قال ابراهيم قال قال حدثنا شيخ مسلم ابراهيم قال عائشة رضي الله عنها قال قال إذا كان حائض أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستنبه بالنساء ثم يباشرون كانوا إحدانا يوزمنا كانت إحدانا إذا كانت حائضة فلبس حائض شوا كانت إحدانا شوي هو يوزمنا إذا كانت فلبس حائض فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام په امر کو فتحذر بإذان غیبت تړل وکړه په ازار باندې دیو اوتر ثم یباشرها بیا پیغمبر علیہ السلام مباشرت کولا مباشرت ادار اوتر چې دنه د نام نیولې تر دنګونو پورې پما تحت دنګونو ما فوق چانه د سورینا ثم یباشرها بیا نبی رسول الله مباشرت کولا دا دې چې حیدوی پیغمبر علیہ السلام بدا اوکړ هغه نه بعد بیا نو مباشرت کېدله او دا وایا وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يوسف بن شيبان وقال حدثنا يوسف بن علي وقال حدثنا يوسف قال حدثنا ابو سعد بن ابي رضي الله عنه قال قال الانسان اذا كان حالنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يقول يقين النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقران ذات درت شد يزارها لم ترفي فور حيدتها كثرت حيد ليه ثم يباشرها قال تشوي وايكم يملك اربه يا اربه كمي استاسون دا مالک وی اربه نو کچې ترا ارفي نو په معنا د اندام سره د چاهي باندې چې نو پیدا بنا د کی په معنا د پس سره ده
او کچې ته ارشي ار په معنا د حاجت سره دی حاجت مراد هغه شاوت د چا د جما دی نو معنا دار چې کوم تاسو مالک دې خپل ځان لرا چې هغه په امن کې شي سره د مباشرت د وقوع په حرام نه حرام نه دا ماخوذ شي چې هغه مباشرت د فرض حیدې سره دی دا چې تکې دی شي لکه څومره چې مالک پیغمبر اسلام د خپل د چا د شرمګاه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یملکو اربه یا اربه لکه څنګه چې نبی رسول الله سلام مالک د چا د اربه د خپل شدانو د هغه شرمګاه یا اربه د خپل حاجت د خپل شاوت د چا د جما چې پیغمبر علیه السلام څومره د مالکو ورڅو دومره مالک دی چې تاسو دومره مالک دی نو دا نشي مخکې تاسو ویلو د حیض استحاضه مطلب خودل د مباشره ذکر شو تاسو ویلو چې حیض دا هغه وینه ده نو چې کوم معنا لغوي سیلان ده او معنا شرعي د حیض د هغه جریان د وینې څخه ویل کېږي چې دا راځي د خدینه په اوقات معلومه وکي او راځي رحم د چانه د خدینه هغه نه راځي دا د خدای چې لا د ابها بیماری نیوي او ولادت نیوي ولادت ينفذها رحم امراه بالغه صغيره نیوي بالغه نیوي دا شیندي دا ولي دی دا او استحاض همدا بینه د بغیر د اوقاتونه نو غراضي بل فرق دار چې حیض دا من قاعد الرحم راضي او استحاض دا برد رحم راضي یو رب دغه ته حاضر ویل کیږي د دین راضي د دینه دا راضي دلته مباشره ذکر شو مباشرت چې دنو درې قسم تاسو یو مباشرت دی یو مباشرت بالجماع دی دا حرام دی په دې باندې اجماع ده يسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض کچې یو مسلمان دا عقیده ولري جماعت جماع په حالت د حیض کې روا ده په فرض کې روا ده تصدنی وکي صار کافرا مرتدا که انسان وږي عقیده د حل نوي هیر باندې وږي هیر باندې خبره هیروي یا جاهل په وجود د حیض باندې هغه ته پته نشته خدیم ځان ولې یا جاهل د په تحریم باندې ناپوی د بچا باندې په تحریم باندې هغه د پته نشته بعض عوام بیچارهان نو هغه د پته ورته چې دا حلال دی او دا حرام دی دی وخت دا چې جنو جائز دی او که جائز نه دی یا سړی جاهل په وجود د حیض باندې هغه دا معنا چې ته ولګلې ابتدا چې امر شمبر شروع کوله اذن نو قراری و چې کله میان ته اورتلې نو هغه نه بعد او استفته ولګلو چې نو غلوړه دا او چې نو سوس لا راغله نه هغه ورسته معلومات اول د تپته نو دغه وخت ته ګناګار نه چې کله پته ولګل نه بعد ځان کداغه کړي وي دی باندې ګناه نشته دی باندې کفاره هم نشته که یو سړی ولګي وتی عمدن وتی تصدن وتی عالم دې وجود د حیض باندې علم لري په تحریا مثال لکه عوام دي هغه دې نه خبر نه چې دا حرام دی دا ناروا دی دې نه خبر نه دي نه عالم دې او په خپل اختیار باندې هم وتی فقط ارتكب معصيه كبيره دي عظیمه ګناه وکړه لوی ګناه دا وکړه توبه په باندې لازم ده توبه کو واسي وجوب د کفاره کې امام شافعي مولا باندې کفاره وي امام مالک رحمه الله احناف یو ورځ امام احمد وی کفاره په باندې نشته ده عطا رحمه الله مالی دا مطلب نه کفاره په نشته توبه واسي توبه نصوحه صحیح توبه واسي الله تبارک وتعالى ودا ګناه چې دنو هغه معاف کړي دا به واسي به کفاره کې اختلاف دی د امام شافعي مولا کفاره وي سو یې پورا خبرتين دي سو یې دینار دي سو نسبی دینار وي نو مختلف روایت دا په راغلي دي خو زمون په مسله په مذهب باندې دي چې کفاره دانشتا کفاره بنور گئی بلکې په دی باندې توبه دا سړی به توبه دا اوباسي چې دا ګناه ده او ګناه کبیره ده او قران کریم کې يسالونك عن المحيض قل هو اذن انت وقران کریم کې اذى دا ویل شوی دا ضرر دی نو معنا دا یو د انسان طبيعت نفرت هغه د دین نفرت کی هغه نه ماسوات کی بلی حال باندې هم انسان ته زنانه ته دی وخت چې لرو کی بلی حال باندې بیماریاں پیدا کیږي تکلیف چې لرو هغه ورته دیږي ځکه اذن اطلاق شوی دی د مباشرت ما فوق السرا او ما تحت الركبه دلته مباشرت کې مباشرت بالذکر کې معانقه کې تقبیل کې لمس کې وغیرہ هر څه نه کې دا په اتفاق د علماء باندې حلال دی نو دا جائز دی او دا روا
چې دې کې چې په هر طریقې باندې کې نو دا جائز دی ولیکن هغه سړي د پاره چې کوم سړی دیم داوی چې هغه دې مالک دی شي چې دا څنګه دیو جنا چې دا ځان ته کل جوړ کې واخدوخه حرام کې واقع نشي نو په حرام کې واقع کېږي نو بیا تا د پر دام جائز نه دی وفي قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا علي بن عبد الله بن الشيباني او بل هغه دریم قسم مباشرت هغه د رکبي د نامن لاندې د رکبي د دې په مابین کې مباشرت کول دي مباشرت کې اختلاف دي او سو وی صحیح مذهب دال احتیاط په دې کې دي فتوا په دې باندې ده حرام یعنی د فرق نه ځان تا دي خود نامن اخطا د غنونو بر مباشرت کې نو بیم ده حرام دي دریم دار مکروه ده فکرای د تنبیه باندې حرام نه دي او دریم قول دار ک یو سره د دې نفس قابو کې راوستل شي وي ته په نفس قابو کې راوستل شمه هغه د پر جائز ده ک نفس اعتماد په ځان باندې نوي دا جائز نه دي ځکه موږ فقہ اکثر اعتماد سره په ځان باندې کوي کنه تاسو منطق کې ویلي علم په ځان باندې حضوري دي اوس تا هغه وتر یو سړی ورسته کوي یا په ځان د اعتماد ورسته کوي کا په ځان د اعتماد مستن ورتي و دغه چې په ځان د اعتماد نو دا کار وکړه په ځان د اعتماد نه بیا ورکه نه اعتماد څنګه راځي یا اعتماد دا راځي چې سړی هغه مثال کمزور دی ضعیف دی کمزورتیا یا مریض شوی دی او یا چې دینو بولا شوی ستنګره دی نو بډاګان څه کوي یو بل څنګه کوي ځکه نو نو دا کار کوي نو او یا دا چې سړی انتهایی ورع تقوا فرزګاری په دی باندې ځان چې دا په حرام کې واقع کیږي نه نو دا سړی لپاره مباشرت جائز دی او که خطر وي نو بیا مباشرت جائز نه دی مباشرت هغه دی چې ناروا دی احتیاط هم په دې کې دی چې دې کې دا ناروا شي دا ناروا شي او چې تحریم مطلقاً وي امام مالک رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله اکثر علما سعید بن مسیب عطا رحمه الله طاووس رحمه الله اکثر علما هغه دا وی چې ګوره دا جائز نه دا هغه وجه دا چې دلته احتیاط کوي کېږي او څوک چې جائز دی او چې مالک دي ځانې دا د جمهور صحابه او تابعین اکرام مجاهد امام شافعی دي مسلک او امام زاهی امام احمد بن حنبل دي مسلک او مذهب دي خو به احتیاط کوي کېږي چې دا به نکي نو دا درې قسم مباشرت عن شيبان بن عبد الله بن شيبان بن مولى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء او فقال وهن كلهم باب دې په بیان د استجاب کې سره د حیض نفي حاضر واحد د حیض کې سره په یو کمبل کې سملي ایا په یو کمبل کې ملان تور سره سملي دا جائز لو که جائز نه وایا او بي قال حدثني ابو سعيد قال حدثنا ابن وهب عن قال حدثنا هارون بن سعيد الأزدي وعبد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا محمد بن علي وعلي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز وانا حيض وبين يرجع في غمر السلام بدلغين ما سروانا حيض وبين وبينه سوق دمود النبي صلى الله عليه وسلم كما بين سی جاموا دا موجوده وا نو معنا دار حائل به موجود او سجامه چې جناب موجوده وا وفي قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن ابي الرحمن عن بنت ابي سلمة حدثته انه من سلمة حدثتها قال بينما نحن فجاءنا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نو خبيل چې را سعادت ویلې کیږي هر هغه شی چې هغه څنډي ولري هغه شملي ولري یا قبیله هغه تور جامو ته ویل کېږي صادر وی جام لباس وی تور هغه ته ویل کېږي نو اذا حس تو باوقت حیرم من سنلتو نو زلالما انسلال دي ته ویل کېږي په پټه باندې لالما مثال په پټه باندې ذهاب دا معنا چې یو کمبل کې دوه کسانو دي یو کله نه ځان دي هغه لا څه خبرې کې کړه ودي خبرې نه یعنی معنا دا ذهاب دا دی وجنو دی ویل دي نو چې زما د ویني اثر پیغمبر علیه السلام ته ورسیږي اثر دا ورسیږي او نو دی وجنا نزل او یاد دی وجنه دی ویل دي نو چې پیغمبر علیه السلام د پته نشته د مطالبه د چا د استمتاع ونه کی زو په دغه حالت کې ما
او بیا پیغمبر علیه السلام د قدرت په ځان باندې ورکول نه د دې وجه نه دلالما ذلیلا فاقت ثياب حیدتی نو مانوا څنګه جامې د حید دما هغه میراوا هغه جامې چې کوم وحید تیار شوی زمانه د حید لپاره نو هغه لباس هغه جامه ماوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قد نبی اسلام علیه السلام نفسي ایا نفسي ایا حید شوی د نفس چې د نظام حق معنا د حید سره نو قلت موت نعم فدعاني فاستجعت معه في الخميلة فقالت داوي دا ام سلمة وي وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان لنا الواحد من الجنابة د جنابتنا نمنګ به یو د چې د نو څنګه کولا نوس د دینه معلومیږي حیدی خدي سره چې نو خوب دا جایز دی استجاب جایز جړه لګي یو کمبل سیدا جایز دی چې کله معنی موجود وي چانا د ملاقات سرمند د دې په مابین کې د چا کې د سوري او د رکبې کې د دې په مابین کې وي دا جایز دی بیا ځان منکه د چانا د یواد چې د شرمګانا پنځ هغه چا باندې چې سر نفر حرام یواد دا وي نو علما دا وایي چې مضاجعت د حیدی سردا روا ده او امدارنګا د دې تکبیر چې نو دا روا ده استمتاع ما فوق سره ما تحت ربدا روا ده مکرون نه یا دا خدا دا لګي په اوبو کلاس وي په پيو کلاس وي بنو فزونو کلاس وي یا د خاوند چې نو جامي ویني دا کې تر ویني وغیرہ ترجیل کوي او اول چې نو وږي ترکاری پخې چاټر ماټر چې نو مېدا کې دا ټول چې نو دا جایز دی د دې نه ما سوا نور صنایع کې دا جایز دی د دې حیدی خدي فقوردن پاک دا د دې قلم پاک دا پاک دی دا متفقن علیه اتفاقی مسله دا کدا نو کار کې څه کوي هر څه چې نو هغه دا پاک دی څومره چې دونه چې کوي دا ټول پاک نو فاو جواز الحج ولا تزوج ولا تجيب الله